دغه جاهلانو نه تاسو کې چې د صحابه زمانہ کې بخاری شریف وا ها مسلم شریف ولې په بخاری عمل کې په د حضور زمانہ کې او صحابه زمانہ کې دا چې دا حدیث صحیح دی دا حسن دی د اصطلاحات ما ته وخت دی ها دا رقم خبره یو عمل دی یو نوم د مذهب دی دا د مذاهب اصطلاحګان رستو راغلي دي عمل خو چار فلیدین کوله چانو کوله ترمذی کې بل راشي او قول غیر واحد من اصحاب رسول الله چا امین بالجهر وی چانه چا قرات خلف الامام یوم مسئله خوې کنه اخو تدوین او تصنیف نو اوس کو سو کوئی په بخاری عمل مکو ځکه بخاری د صحابه او زمانہ کې نه و نو دا جاهل لیکم بخاری خو نه و حدیث شریف خو کنه سړی وي په مسلم عمل مکو ځکه صحابه په زمانہ کې نو په مذهب عمل مکو ځکه صحابه په زمانہ کې نو صحابه زمانہ کې خدا ټول شي نو په بخاری ولی عمل کې مردار نه حدیثونه دا درو بے وقوف احمقان چاته نه مسائل هو مسائل رو مؤلف شو مصنف شو په اصطلاحات او تقسیم شو نو مذهب ته جوړ شو مذهب خلار د عمل ته جدا شریعت خو نه ده مذهب خو ما د صحابه ونه راغله چا رفل یدین کولا چا ترک کولا چا خیرات په جهری کې وی چا په سری کې وی چا په باړو کې نه چا امین په زور وی چا په پټاوي ترمذی کې برته د صحابه او دواړه جانب خای خوش تراوی چا د شلو نه کمی نه دی کړي نو چې څوک کته کوي نو دا جاهل محض درې طلاق دریو ایو نه دی ګرځول شي چې څوک یو ګرځي دا جاهل محض اوس پیږي نو مذاهب صحابه په زمانه کې نو صحابه زمانه کې صحاح هم نو صحاح سته وحدیث نو د قشا دا مسائل رستو تدوین و تصنیف خو نو هغه زمانه کې نه کتابونو مسائل لیکلی شو چې چا عالم مسائل لا جمع کړل او یو جانب له ترجیح ورکړه د خپل فکر او خو نو موږ دا قول مختار ک د عمل د پاره په حدیث شریف داغه په علم او داغه په تقوام یقینو چې د کوم مختارات را جمع کړي دا اولاد دینه مذهب جوړ شو سره نه دلته ورسک نه راغله ورسک او مسکا ځکه چې دا رستو جوړ شوی دی نو که رستو د خو بخو ماغه دا ورسک د سیندی کنه چې پکې راغلی دي زنا دا نه پوهه خلک دا عوام په دې دوکه کوي مذهب نو صحابه زمانہ کې خدا بخاری شریف هم نو بخاری ولی عمل کې نسواری جمع بین الصلاتین زمونږ مذهب کې مشته خو مونږ ته تعبیر په جمع سوری سره کو درته براش جمع فعل اوس پوښې په خبرو الرحمن علی العرش استوى د سلف صالحینو دا مسلک دی چې کوم صفات د خدای راغلي هم د قشانته وایي چې څنګه قران کې راغلي خدای استوا په عرش کړی او لغوي معنی کول شي خدای بر دی د عرش ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال خدای بر دی او کله بروالی نه مقصد څه زیوی خاص نو دا غلطه ده اګه بروالی د خدای صفت ته چې قران کې راغلی دی نو بس مونږ یې منو او چې څنګه خدای بر دی نو خدای مونږ سره هم دی ان الله معنا الله معكم اينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم او خدای پاک وای فلولا ان كنتم غير مدين تجون ان كنتم دا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون او نحن اقرب اليه من حبل الوريد دا د خدای صفاتونه دي کا نو خدای استواء علی العرش حق ته او معیت ذاتی حق ته چې څوک وای چې استواء علی العرش کړي دي نو معیت نشته نه د خدای په مخلوق قیاس کوي چې مخلوق برای نو به خو سړي سره نه د خدای صفات د خدای سره لایق دي ته د خدای قیاس په مخلوق مکا استواء علی العرش حق ته او معیت مونږ سره دا بنوي چې خدای ارزه ده دا عامي خبره دي نه خدای مونږ سره دي مونږ چې چرته یو او هماکم
واذا سالك عبادي عني فاني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا. نو د خدای قرب د خدای معیت حق ته، لکه څنګه استوا علی العرش حق ته. چې سړی یو کی تعویل کوي چې مراد د معیت نه په اعتبار د علم او قدرت ته، نو به خو استوا کوم تعویل وکا نه چې څنګه به تعویل هغه معنی د قشان به تعویل مونږه بغیر تعویل منو. نو زمونږ مسلک د سلف دی رسول الله دی. ابو حنیفه چې وی رفع الیدین مکه یا امین بالله دا خو د صحابه خبرې دي کنه، خو دوی را جمع کړي کتاب شکل ته جوړ شنو مې ولا کې خو نو خو مسئلې هغه. نو که سړی وی قرات د حفظ نه یم ز قرات د رسول الله، نو دا احمق ابن احمق دی کنه. هلکه دا چا قرات نه د حفظ. رسول الله مبارک دا ویل چې د بخاری په حدیث عمل کړه، هغه نه دی ویل نو ولې په عمل کې تاسو وایي کتاب الله او سنت او حدیث سنت رسول. نو دا ټول د دوکي خبرې دا عوام عامیان په دوکه کوي، خامخل طالبان او دا خامخل خلق. ابو حنیفه او صحابه زمانہ کې نو ټیک تنو نه حفظ نو سیبو هغه ټول لوستر راغلي، تصنیفات کړي، تالیفات کړي دي، مسائل را جمع کړي دي، امت ته اساني شروع کړه. احادیث مبارک اکثر د حکایات په شکل کې دي او واقعات دي، دا غینه استنباط ده خمنګ نه فقه لرکا د قران او د حدیث نه راته د مون نقشه د سنت او د واجبات بیان ک چې فرض پکې دومره دي، سنت دومره دي، دا راته خو لارې نشي ویل. او ورته د سنت او د فرض تعریف راته که پس به جدای کو نو نشي ویل. کوي فرض دی ته چې په امر د رسول الله نو سمع الله فرض ده، ربنا فرض هو اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقولوا امر عليه. او اذا كبر الامام فكبروا، ټول تکبیرات فرض. او اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. امين فرض ده. نو فرض او سنت نه پیژنې ان درته فرق کولش. دا نه پوهه چې څوک رواني کنه نو دا شورته ستاره په تیراوال قلمي قران قسمي چې ته دا رفع الیدین مثلا تکه اته په دلیل پسې تا دلیل کتل دي، تا په کومه مسله کې تحقیق کړی دا غمون توخه نه دا وی ویلې زمونږ مسلک دا د اهل حدیث خو مسلک مذهب ته وای کنه، خو یا ته تعبیر په مسلک یا مذهب کول خدای اهل حدیث او مذهب دی یکدم دې سوالس مسلې بدل کړي. امین دې شروع کو خپې دې ارته شروع کړي، خیرت ته شروع تا دې یو مسله کې تحقیق کړی قسم ورکه نه دا زمونږ د اهل حدیث مسلک ته. نه اهل حدیث مسلک خو یا د حنفي مسلک یا شافعي مسلک خو مسلک مذهب ته وای کنه لا طریقه دا غي خوخه کړی نو ځکه ما خوخه کړه نو تقلید دی به وکړه. تقلید یو مجبوری ده چې اوسنۍ په خپل رسول الله سره نه ملو شوی، نو ضرور دی یو عالم په خبره به اعتماد کوي چې دا د رسول الله کلمات او معنا دواړه راورسي. د محدثین او ائمه کرامو مونږ ته صرف حدیث نه را رسول معنی را رسول تطبیق کړي دي، ناسخ منسوخ را تخودل دي، خاص عام را تخودل دي، متروک او معمول را تخودل دي، مقدم او مؤخر نو په مونږه خو احسان کړي، مونږ ته خلار آسان کړل د عمل. او ته نه ته د غلار باندې نه خپل تحقیق نو کنده کې به پروز ټیک تک دغه مقام در ته حاصلې کوه او کني نو پزان مدو ککه غوړې نه سواری درې کې عربي نشي ویل ځان نه سواری جوړ ارسړې پوزه تور کې ویزلواره نه سړې خلوار نه نو دوکه کېږي ما ښه دا ټوله دوکه ده. خلک په دې غوړو جوړو الفاظ دوکه کې عوام زر برته د بخاری شریف ترجمه خو د اردو چې بخاری کې دا حدیث نو امریکای والا به خپل ته اشاره کوي نو بس دا دوکه ده. خلک دوکه ټول امت په کوم طرف را روانه ده، شاس خلک انتشار پر سم د امت 1200 کال عرب او عجم او ملکونو کې وګرځي، ټول د مذاهب تابع دي، فقها او احسانات کړی. قسم دې یو هدايه پشان کتاب څوک نشي لیکل. شان ورشاه صاحب عزتدار کتاب پشان کتاب لیکل شم، خو دې سلورو کتابونو پشان نشم لیکل. یو قرآن شریف او خود معلومه ده، دویم بخاری شریف، دریم هدايه او سلورم مثنوي، داسې کتابونه یې نشم لیکل. نو ما ته ګران نه ګران وایي لیکل شم.
او دا امت دی فقها او نووي او ابن حجر او عینی او دا ابن حمام او دا دین چرا رسول او یو پاندی لیکل دی سرخسی مبسوط د سرخسی 14 جلدونو کې او هدايه په اول کې 80 جلد و ناغه طلبه خدا نشي کته نو داغه تلخیص ولیکل سلور جلدونو کې هدايه په شان کتاب سب کې کړي څومره احسان دا ټول وی فقہ بستا او دا ټول فقها چې په امت کې تیر شوي دا ټول مجرمان او ټول مشرکان نو سړي د عقیده چې ټول امت رسول گمراه دي نو دا په خپل گمراه دی کنه دا شاس خلق دا هلکه توبه وباسه خدای ته چا گمراه کړي چا خطا کړي د ټول امت فقها مالکیان حنابلہ شوافی احناف على مر الدهور او متکلمین دا امام رازی او غزالی او رازی عبدالکریم شهرستانی علامه ابن بطال عبدالقاهر بغدادی او خطابی دا ټول وی گمراه هلکه پاتې سب شو نو دا په کراچۍ کې جماعت ته ایوی په ټول مسلمانانو کې منګ دنیم یا درې کسان مسلمانان یو باغ ټول داسې ان لله ټول امت ته خارج کړه زهر تویم د خوش چې وګوره امت ته جنت ته بزیات احناف زی ځکه چې د حضور امت په ټول امتونه به سلويخ صفای د نور او د حضور امت په شپږ شل صفای شپږ شل صفه یو صفه په درې سه د جنت د داخلي دونکو احناف او چې حضور وی په دروازه نه نوځینو دروازه دومره لویه ده او په هغې به ننوتې دی نشي دا به د چا نه پوره کړه دا د نورستان مولانا د کونړ مولانا دا به د چا نه نو دا خلک خطا شوي د امت چې څه ته ضرورت دی هغه ضرورت یې پرېښی دی په نورو باندې مبتلا شوي نو دا فتنه ده نو یاد لرئ یو خو یو عالمي خدای مقام ورکړي په تقوا او په اخلاص په یو مسله کې تحقیق کوي د هغه فکر په یو مسله ورسي نو هغه په خپل علم مکلف دی کوي دی په عمل خو امت ته نور نه رابلي هغې کې د انتشار نه پیدا کوي او چې هر سړی راپاسي هلکه چا پسې تا تحقیق کړی دی نه تحقیق دې نه کړی خو دغې ته تقلید وایي که نه نو دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی نو مسلک خو مذهب او مسلک خو یو لاره نو چې اهل حدیث به اهل حدیث نوم په قرآن او حدیث کې نه راغلی په حدیثو کې اهل القرآن نوم راغلی هم اهل القرآن او اهل حدیث نوم نه راغلی او اهل سنت والجماعت راغلی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعد او علی مثل ما انا علیه و اصحابی ما انا سنت شو اصحابی جماعت شو او کله وی وهی الجماعه نو اهل سنت والجماعت نم په حدیث کې راغله دی او اهل حدیث نم نه راغله الکه ځان لا خو نم کې دی اهل القرآن دا شاس خلق دی امت کې فتنه پیدا کوي فساد وای نو تا ته هم شکه دی نورستانیانو دی اسنه چې تم به مجتهد دغه عالی چې انا او جار او مجرور نه پیژني دلته راغلی او دا ما لیدلي په خپله زما ورسره واسطه نو داسې یو ځل په ترکیب نه پیږي ذرا بزیدون داسې شی شو او دعوه د اجتهاد کې شاولا رجال دا ابو حنیفه او شافعي پکې څه شی دی صلوات و سلام خفه کېږي ما ښه راځه چې څه یم دا ستاسو د خیر خواهۍ لپاره مسلم زموږ خو 11-12-13 خو ستاسو دور را روان دا به تاسو له پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ زرته یو مثال خیم تاسو بیا تپوس کولی شئ چې څوک سنت او کتاب نه علاوه بل څه نه مني دا د کوم ځای نه وایه موږ ته یو صریح حدیث وایه کتاب و خواه که ہماری 2 اصول کتاب و سنت رسول قافیه برابر کړي امام خلاف زندہ با
دروغجن. مثال در تخیم نده. خدای پاکوی د مور پلار پاک کے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. مور پلار تا اف قدر موائے نو خدای خوف منع کرده پا عبارت النص. او که سڑی لرگی را وغلی دا پلار دا مازیگر وی پسر دا منع دے که جائز دے که جائز دے یو عاقل بونوی که منع وین دا منع سا دلیل لے. ما تا قرآن کی ہوا چه خدای پاک دا ویلی چه پلار پا لرگی موخی پسر. پا حدیث تا مصطفیٰ کی راتا خوایا چه رسول اللہ مبارک ویلی چه پسر پلار موخا. نو قرآن کشتا نو حدیث کشتا پا دی الفاظ. نو دا منع دا ضرب دا سنه معلومه شو دیتا دلالت النص وی چه خدای اف قدر منع کرده دی مور پلار تا دا سی کلمه چه سبب دا ایزاوی. نو علت ایزا روح که مستنبتین و مجتهدین نو چه کم شکی ایزاوی اغا منع شو دا علت چه روح که دا چه وگی خرسی پا سڑک کدا دا فقها و مستنبتین و کار نو چه خدای اف منع کرده نو هر شی دا ایزا منع ده دیتا قیاس وی علت رو بس. پودر منع دی کنا یا غیر مقلدین تو ہوا کراوی نو بے خلق ممنع کا او کناروی نو دلیلی راتا ہوا. پا قرآن که دا پودر نمشتا پا حدیث که دا پودر نمشتا دا پودر دا سو جنا منع دی دا علت دا اسکار دا وجنا. خمر چه منع دی خو اسکار دا وجنا منع دی. نو پا پودرو که خدا شرابو نزیاتا نشرا او خطرناک دی نو دا پا قیاس منع دی من باب اولا. خدای پاکوی مطلقه ثلاثه چه سڑی دارتا مثالون خیم چه پیشه مجتهدی اینو سمر احسان کردی منگ سراو فقهاو کرام نا مسائل را تخوض. خدای وی که مطلقه ثلاثه مغلظه خاون پریدی نو آغا سر خو نکاح نکیگی بل سر با نکاح تڑی بل سر نکاح تڑلا نو خدای وی که آغا پری خاو در رنبیل روا کیگی فین طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فین طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود الله. که آغا پری خاو در رنبی خاون در روا کی قرآن که خدا دی خو کارم بی خاون نی پری داد دیم آغا تی مرشی حلاو کی پی ارتداد جدا شی پا بل سبحانه فسخ دا نکارا شی لنبی خاون در رواکی کنا طول علماء دا پس ثابتا قرآن کی خدا نشتا. قرآن کی خود ذکر کرده طلاق خود فقط او پا حدیث شریف کی نشتا. دا پس معلوم ده دا پا استنباط دا فقهاو چه طلاق کنایه دا جدایه ندا یعنی پا کم طریقه جدا شی دا دیم خاون دا خوی او صورت تی چه خدای ذکر کرده. نو طول صورتون دا جدایه حکم یو لری دا کار دا چا ده دا مستنبتین و دا فقهاو کرام. نو چه سو کوئی دا صرف کتاب و سنت منم دا دروجن ده دے شریعت نے انکار کئی بے تو بسمر احکام مانے سریع حادث دلالت پا احکام کئی دو ذرا بنی اور قرآن شریف کی سریح دلالت چی پا احکام کئی لکھ دی نو دا نور با پس معلوم ہے. یا مثال در تخیر سڑی چی اصلی سلور خزی کولی شی پا نست قرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مرائی بسو کئی مرائی نو حضرت عثمان سے دا زمانے نے اجماع دا ٹول امت چھ مرائی بخزی کولی شی زیادتی نشی کولے نہ پا کتاب کی راغلی نہ پا حدیث کی دا پس ثابت دا پا اجماع دا امت اغیم منی چسوک نمانی علیکہ دا دین دلیل آتا ہو خواہ پا قرآن و حدیث کی چھ مرائی بدد با خودن زیادتی نہ کرے
ولمره مسلمان نه دی سره رجل نه دی خدای خو په قرآن کې د مړی او د اصل فرق نه دی کړی فانکحوا خطاب ټول مسلمانانو ته ما طاب لکم من نساء مثنى داسې مثال په شکل درته ښیم چې څوک کوئی صرف کتاب او سنت دا دروغجن دی امت کې انتشار پیدا کوي او دا د امت خیرخوا خلق نه دی فتنه ده عوامو کې بدا پرون ماته شکایت راغی یا خدا دا خلق سب بنا امیانو خلق ته د بخاری شریف ترجمه ورکړي اردو چې ګوره دې کې رفع الیدین ذکر دی بخاری خو اعلی کتاب دی عمل پې کا دیم دا چې معارضه د بل حدیث سره نشته که صریح حدیث وی صحیح خو معارضه بل حدیث وی نه بیا نو صحت د حدیث صراحت کا معنی بدری معنی جوړیږي یو عالم یو معنی کوي بلوا بیا بس کې یہ معارضه وی د بل حدیث مبارک سره نو دې درواړو سيزونو نه پس عمل په حدیث کې دي شي او دا معرفت هر چا ته حاصل هر کو جابودي چې پوزه په تور کې ویزلواره نو چې څوک دین د ټورو نه دا غني به اسانه غني دا قمقل ها نو دې خبرو ته خیال لره ښه دا خلک دوکه کوي په دې طریقه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اخو حنبلی دی او دا غیر مقلدین فتنه سن 1818 نه جوړ شو 88 نه شروع شوی ده دلته په پاکستان دا د انګریزانو حکومت مو د ملک وکټوریا نه په عربو کې نه دلته عربو کې سلور مصالح پنځمه خو پکې نه او دلته نو دا رسته د انګریزانو دا کوشش چې امت کې څه اختلاف پیدا کړي 1888 کې سنه عیسوي کې غیر مقلدین پیدا شوي مخکینو زه چې د علا مذهبیت مې نه دی خوښ د عدم تقلید د مسلو د وجې نه رفع الیدین شته په حدیثو کې او د ډېرو علماو مسلک دی عامل بالجهر شته او د ډېرو علماو مسلک دی قرأت خلف الامام شته خو دا ویل چاته چې مذهب پرېږده دا تفریق د کلمې د مسلمانانو یو مذهب په تواتر سره را رسېدلی نو فرعي مسایلو کې جګړې مه کوئ چا خو رفع الیدین کړی دی په صحابو کې چا نه دی کړی نو چا یو مسلک اختیار که چا بل چا امین بالجهر ویلی دی چا نه دی ویلی ولې تفریق پیدا کوئ په کلمه د مسلمانانو کې انتشار او لاره کفارو ته جوړوئ نن چې تقلید غاړه کې ته وښکله سال لبه قادیانی کېږي ورته دلیل ته ګوره نو حاجز په دلیل نه پیږي نو سال لبه د هندو دلیل ورته مضبوط ښکاره بل به ورته د سیخ ښکاره شي بل به د شیعه ښکاره شي نو دروازه دې ورته کوله وکړه په دې تقلید موږ تړلي دي چې وزمه ده دې لارې نه ګوره او وایه دې په قلبه کې دی او قلبه دغه دې تلل که جغ خو بیا وایه کله داسې دي کله داسې په دې تقلید را باندې نو انتشار مه پیدا کړه په مسائل فرعیه او د وجهن چا خو چاته معلوم دی چې دا خو شته د بعض صحابه او مسلک نو ټیک ده ولې کړه زما د دې وجه نه دی خوښ د مسائلو د وجه نه مسائل خو په حدیثو کې شته الحمدلله البته بعض مسائل د اجماع د امت نه خلاف ګڼم نو هغه خوښ مې نه دی او څه مسائل خو د فقهاو دي نو دا مسلمانان نو خدای ورته وایي یعنی دا تزویم چې دا اوقات نوی مقرر او تعین د جهت نوی نو انتشار با په امت کې چا به داسې مونځ کو چا به داسې کو خدای خو په عرش دی او سره د هغې مونږ سره هم دی معنا خدای به داسې نه وی چې خدای هر ځای کې دی دا امی تعبیر دی غلط نه خدای په عرش دی خو سره د هغې مونږ سره دی وهو معکم ځکه استوا علی العرش وزله قرآن شریف کې ذکر منگ لاسونا برا خدای تنسو وحید برا نرازی سید الکائنات معراج کے برا تلد او خدای پا عرش متجلی دے خناس تبنو این استقرار ورب القصیدہ مالکی ویل ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصال نو خدای پاک دا عرش تا پاسا دے خدا غیر سرم منگ سرم دے وہو معکم ونحن اقرب الیه من حبل الورید د خدای صفات په
د انسانی صفاتو پشان نه غنه چې استوا علی العرش او معیت کې خو منافات ته نه، دا په مخلوق کې منافات ته، د خدای ذات لوی دی. نو دا تعین د جهاد او تعین د اوقات، دا توحید د کلمې د مسلمانانو دی. نو دا چې څوک لا مذهبیت خوري نو دا انتشار پیدا کوي په امت کې. بل هغه دغه ورته جوړ کړ غاړه کې ته اوخکله نو خبره ته خلاصه کړه، ساله بشیه شي ساله بقادیانی شي، نو دې ته خیال کړه. نو په دې حیثیت فساد ګڼم پیږي د مسائل په اعتبار مسائل قرآن لیدو پاتې شو مسله توحید او صفاتو کې مونږ الحمدلله د ټولو نکلکی په مسله توحید کې شکر مونږ د خرافات او شرکیات او رسومات او د زړو خو او د زړو امامانو جاهلانو تابعینی با جوړ مولا او کابل مولا او دیر مولا کوي خپل کار. قرآن او حدیث کې چې سره راغلي او د امت علما او صالحین او متقیان او سلیکلي هغه صحیح دی. حضور مبارک وای چې څوک د دین په باره کې صرف په سختو عمل کوي نو یو ځل به دا دین غالب شي دی به ورته راپروزي دی به تیار څه پاتې په دی به پروت سړی د شپې نفلو کې سل رکعاته ټوله شپه ولاړې سهار له به یې کولی شي ځکه سهار له هم ځان ووجه په بله ورځ به بیا عاجز پروت بیا 2 رکعاته هم نشي کولی. نو ولې روزانه 4 کوه نو خلاص 8 کوه 11 رکعاته کوه 8 نفل او 3 وتر نو ټول عمر کولی شي. او چې یو شپه 100 رکعاته وکړي لکه د شیعګانو تراویح هغې صرف په 30 کوي او 100 رکعاته کوي نور شپې نه کوي. دا د علاقه غیر یو اخون شانته نو چا ورته روجه نیسي ویار روجه خو نشم نه وی تراویح کې ویار تراویح هم نشم کوی سخت کار وی پیشمنه کې نو اخر کافر پونه چې پیشمنه دې ونه کو. نو ای زور ازمائی مکای نبی کریم حکیم دے دا امت خیر خواہ دے دا چې څوک ځان د اهل حدیث وي سلفیان او په رفع الیدین او په امین بالجهر جګړې کوي زه دا د امت خیر خواه نه ګڼم. هلکه دا څه کوي تاسو دا د امت خیر خواهي ده. هغه مسائل چې فرعي مسایلو حیثیت یې د مستحب او د غوړو د چا یو ترجیح کړی ته پرېږدی امت انتشار ما پیدا کوي نو په جماعتونو کې په دې خبرو جګړې نو دا احمقان دی او د امت مضر خلق دی امت ته نقصان نه سي که دا 4 مذهبونه نه وي نو یو 15 مذهبونه به صرف په پیښور کې جوړ ما به خپل مذهب جوړ کړو تا به خپل زما دلیل مضبوط تستا ستا جدا نو دا خو خیر او چې خدای پاک زموږ د ښکلي پیغمبر امت د 1200 کالو راسه د اهل سنت والجماعت په دې 4 مذهبو متفق راوستي دي ولې انتشار پیدا کړ. یسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا امت کې انتشار ما پیدا کوي نو دا د امت خیر خواهان نه دي. هلکه چېرته د شپې دې جړا کړې ده خدای ته تهجد لمونځ دې کړی دی هغه عبادات او ذکرونه چې هغه مستحب دي چېرته دی هغه هم کړي دي که نه د خپې ارتول ضروري دي د دې خو نه فضیلت راغلی نه ثواب. نو چې کوم فضائل راغلي دي هغه دې چېرته کړي د رفع الیدین چېرته ثواب نه دی ذکر او د 2 رکعاته سنت چې سبا مانځه نه پس په جماعت کې کښېنې نور خطو پورې او بیا د 2 رکعاته وکړو د یو عمرې ثواب خدای ورکوي نو چېرته دا دې هم کړي دي نه د فساد ځای نو دا د امت خیر خواهان نه وي. د دې شاته بعد طاغوتي طاقتونه چې هغه امت کې انتشار پیدا کول غواړي دې خبر نه غیر شعوري طور سره په شر کې مبتلا نو یو د مسائلو درجه ده مسائل خوشته امت کې او یو دا فتنه جوړول رفع الیدین سړی کې ټیک ته 2 مذهبونو کې شته بس هماغه مذهب اختیار خلاص امین بالجهر وی ټیک ته یو مذهب کې شته که هغه اختیار که ته ولې امت کې انتشار پیدا کړي
نو په دلیل پس دلیل باندې څوک ته پیږي په دلیل ته په خپل په دلیل نه پیږي دلیل څه یو دلیل قوت او زو په پس معنا دا چې څو واته خدای وي دومره دلایل دی ور سره چې دا جماعت ته ډکی دا غوا امتیاز اسکی سپیتا خدای وي د اندوانو سره دلایل نشته مدارس دي کالجونه دي سکولونه دي عیسایانو سره نشته يهوديانو سره نشته نو هر سړی ته چې دا دروازه د دې وجه نه چې سړی علم پختنین او د بل چا کتاب دې نه ګوري ما سبق وې دا ورکه ما د استاد صاحب نه دی او تفسیر تاسو کو دا ابو الکلام تفسیر ګورو مې نه بګو آی کې بعض غلطۍ دي او ته نه پیږي د مودودی صاحب تفسیر کې غلطۍ دي د دې نه ورانه د ملایانو آی کې غلطۍ دي نو هر سړی دی نه ګوري نو به یو شعر راته وی تاسو مې یاد لره شعر دا راته وی دا مې د استاد صاحب نو ورېدلی کتاب کې نو وی اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا فصادف قلبا خاليا فتمكنا فصادف قلبا خاليا فتمكنا وی دا فلان کې عشق زما زړه ته راغی هغه وخت کې چې زه د عشق په خبرو نه پیدم نو زما دماغ خالی و نو خالی زه ومونتو نو پکې کېناست فصادف قلبا خاليا فتمكنا خالی زړه را لولید نو پکې قرار ومونت نو الدین یسر ګوره حضور مبارک بني قریظه کې چې صحابه ولېګل چا مونږ کو چاونک ورته بس جګړه مکه ټول خدي هشام ابن حکیم سورت فرقان یو شان وی عمر سے پزور را واستوي قربان دی خدا سے وی تو چې تو وی دواړه سیدی جګړه مکه ده نو الدین یسر صحابہ کرامو کې بعض مسائلو کې خلاف ہو خونه تنقید کړي دوی کې دوه غلطۍ دي دا چې ځان تعالی حدیث سلفیان یو خدا چې دی امت کې انتشار پیدا کړي بنا د تحقیق په تقوا او په للهیت او د امت په خیر اصلاح نه ده دویم دا چې جانب مخالف ته باطل وي خپل حق غني قطعا بل جانب غني غلط باطل قطعا ا دې غلطی ده نو دا تشدیدات تی لکه د خوارجو دو قسم سړی غیر مقلد کیږي یا خو نهایت احمقی نو د حماقت د وجه نشي یا نهایت قابل وي نو د قابلیت د وجه نه که شاه ولی الله غوندې شخص عام په خپله مقلد د خو بعض مسایلو کې اختیارات دي نو یو کمال خدای پاک ورکړي تحقیق علمی او تقوا او یا احمق محض یقینا ما خو چې لیدلي د یو د دوه نه دی قاني نو ان الدین یسر دین آسان دے ولن یشاد الدین احد زور آزمائی نہ کئی سختی نہ کئی عمل پا سختو نہ کئی د دین پا مسلو کے یو کس الا غلبه مگر دین پہ غالبی گی نو پا سخت صورتون یواز عمل مکو پا آسانم کوا فسددو پنے غلا روانو سے گے اعتدال نہ کاروالے وقاربو او نزدیکت کوي نه غلارت که خالص پنه غلار نشد لینو نزدیکت کوي نه غلارت یو دل خیرت خلف الامام والا ډل راغله چې امام نه پس په مقتدیان خیرت وای دا پایمو کې صرف د شافعي سے مسلک ته په جهریو کې په سریو کې ډېر په جهریو کې ډېر کم ده نور لوی ډل و د ملایان بحث الارام بیا لکه ما سره بسو خبره کړ ټول بل سره خبره کوي وینه دا یو بدل سره خبره ټول خو نشي کولای وی کړ دې را باندې غالب شو
وی بس منگا غالب وی بیا خو به نور څوک بحث نه کوي نه او یې کده مې پړ کا وی منگا پړ تاسو په ټول پړای کنه ویا وی بیا خو راته بل نه را پورته کېږي نه وی خزه تاسو پړای وی څنګه وی دا یو پړ غالب کېدل او دا یو پړ کېدل ټول ځان ته منسوبه وي دغه شان قوم امام مخکې کړي امن کان له امام الفقرات الامام له قراء د قرات ستاسو د پاره دی او د عدم قرات ستاسو د پاره عدم ویزه منکرین ال دا دهریانو دا زمانہ کې یو ځای مناظره مقرر کړي و امام مناظره کې حاضر جوابین پکاري کړي یو وخت مقرر کړو دی هغه وخت نه لګرستو وراه ناوی ورته ولې رستوران موږ دې په انتظار ستړي ویا په دجله په غاړه راتلم دا بغداد دجله په منځ د بغداد کې د نیمه خوا د نیم دی خوا نه پاسه په پلونه وی په دریا په هغه یو ناشنا شیولې د هغې ته حیرانم ډېر ساعت مې کتل وی سو یو کشته ولا سامان نه به ډکېده او نیغه به د دې ځای غاړې نه هغه غاړې ته تلل ته به تشېده بیا به راتله نه پکې ماڼۍ او نه پکې بل څه ای ورته داسې د لیوانو خبرې وی نظر ته ما په خپلو سترګو ولیدل کشته وډکېده هغه طرف ته ولاړه سامان به دې کوشو بیا به را روانه او ماڼۍ پکې نو وی دا کیدی نشي دا زموږ عقل نه مني وی ما ولیدله وی نه تاسو وی ښه یو کشته خو نه منه او د خدای دا نظام روان دی او تاسو وی خدای نشته وی البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فالسماء ذات أبراج والبحار ذات عجاج والأرض ذات فجاج كيف لا تدل على التي في الأرض يوزل الشيعان سر بحث لا فتنه نو د بحث مقنع کړو چې ازه ته کې ناشته مصلی ته ته ځان سره پڼې واغشته نو پڼې ځان سره په مصلی کې خوند نا مقام ما شيغان ور سیب دار سوګه پڼې سوګ ځان سره په مصلی ویاره مورې دلو چې د حضور زمانہ کې یو شیعه پڼې پټې کړې و د جمعات ته نو ما ځان سره را پڼې دلته سنباله کړې ځکه تاسو کې شیعه ګان دي وی داسې وای د حضور زمانہ کې شیعه یو فوز غلط شو د ابوبکر صدیق زمانہ کې یو شیعه پڼې پټې کړې وې نو ما ځان سره راوړې چې تاسو کې شیعه ګان وی د ابوبکر زمانہ کې شیعه ګان چر یو فوز غلط شم دا عمر صاحب زمانہ بیا وی عمر صاحب زمانہ کې شیعه چرته وی دا خرو بچو چې شیعه د حضور زمانہ کې نو د ابوبکر صدیق زمانہ کې نو د عمر صاحب زمانہ کې نو دا رال الله چرته نه ورست پیدا شي د ګمرا لاله یو کتاب مې کته ما سره ده دا څه کم بختان دي امام ابو حنیفه کافر شو نو به توبه وکړ ولی کافر شو وی د شاګرد ته وی چې لا تقبل قول النبي واقبل قولي د نبی قول مقبل او زما قول قبول کا الکه تاسو په خپل خیانو کې یو ادنا مسلمان نسواری چې نسوار خرڅي ځان به د پیغمبر سره یو غني دا به وایي چې د پیغمبر خبره مو منو زما ومنه دا به څوکي نو د یو لوی عالم فقيه مقتدا د امت دا هغه متعلق هم څنګه دا خیال دا یو مولا دی دا نوم دی عثمان او مشهور دی په بتی عثمان البتی فقيه نو امام ابو حنیفه ته شاګرد وی چې شیخ عثمان بتی دا وای او ته دا وای ورته دا قول البتی
د بتی قول پریدا نو خلق د بتی نه څه جوړ نبی جوړ دغه البتی دا سلیکيږي الف ب ت نو بتی چې یو نقطه تلر کې نو څه ته جوړيږي نو د بتی نه څه جوړ عالمان نو دی د امام ابو حنیفه د جلالت شان د عظمت او د چې درې سي د امت هغه پس روان دي دی وخت کې په مسائل او فرعیو کې دی وخت کې ټول امت یو 15 کروڑه ده یو 15 کروڑه د امت آبادی ده دی کې 80 کروڑه احناف دي څومره ډیر او شلم 2 کروڑه تقریبا شوافی او مالکیان 30 کروڑه به شوافی وی 6 کروڑه به مالکیان او 3.5 کروڑ حنابلہ دي او دا لک پاتې دا شیعگان قادیانان خوارج قادیانان خو مسلمانان نه شیعگان خوارج او دا نور فرقه زائغه دي نو 2 کروڑه پشپگنی مشلو کې تقریبا ثلثین د امت دي 2/3 نساء نو 2/3 نساء دی وخت کې امت رسول په فقه حنفی باندې عمل کوي معنا بل یو تاسو کو طالب بعض غیر مقلدین وای چې خدای پاک ناظر دی حاضر نه دی یعنی خدای په عرش ناس دی مونږ ویني خو مونږ سره نه دی ما دا څه بنوای خدای پاک په عرشم دی خدای مونږ سره هم دی ان الله معنا دا عدم تقلید دم چې منا کوم دا ستاسو نصیحت کول غواړم چې په شر کې به مبتلا شئ ګور هغه طریقه باندې اوسېږي چې فقها محدثین او علما د امت را روان دي په د 1200 کال او شارحین د حدیث دا څومره شارحین چې دا ټول د مذهب پابند حافظ ابن حجر شافعی دی حافظ بدر الدین عینی حنفی دی قسطلانی شافعی دی نووی شافعی دی ابن بطال مالکی دی قرطبی مالکی دی نو دا چې څومره حدیث او شرح را رسول دا ټول د مذهب پابند خلک دي نو د مذهب پابند اوسېږه د دې فتنو نه ځان بچ کا هغه لار چې په کوم باندې اولیاء او صالحین او علما تلي هغه لار خدا په نسبت د شاذ لار پسې مزه بظاهر به الفاظ غوړ زیړوي تا به دوکه کی دکه هر فتنه او هر شاذ ډله هغې تعبیرات خواږه استعمالی چې څوک حدیث نه مني نو ځان ته نوم د اهل قرآن کړي او چې څه شبې غیر مقلدین د فقه په باره کې کوي دغه شبې هغې د احادیث مبارکو په باره کې وایي دا عجب د کوم ځای نه راغلل دا بخاري مولا او ترمذی مولا او په قرآن کې زیاتې کمی وکړو نو احادیث مبارکو ته عجمی سازش وایي نو منکرین د حدیث دی بخاری پورې خان دی ترمذی پورې خان دی مسلم وی دا عجب خلق قرآن د پاره زیاتې او کمی دا شان منکرین د حدیث په فقه پورې خان دی دا ابو حنیفه پکې چا راوسته او دا شافعی پکې چا راوسته او دا هدایه پکې چا راوسته او دا نووي پکې چا راوسته دوی ټول احادیث ته نقصان نه سوله مقسم دی چې څه شوبې د منکرینو د حدیث دی په باره د حدیثو کې دا د منکرینو د فقه دی په باره د فقه کې هغې ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل قرآن دوی ځان له ښکلي نوم ایښی دی اهل حدیث هلکه اهل حدیث مع اهل سنت والجماعت سنت وی حدیث والجماعت جماعت د صحابه نو په دې غوړو جوړو خبرو خلک دوکه کېږي نو دا تاسو ته ګوره د خیر خواهی نه چې دا فتنه مې اختیارات
بس په هغه روانه چې کوم باندې فقها را روان دي دین پر 1200 کال راسه په تواتر دین نه رسیدل شاذ پسې مده چې سړی دا وایي چې هدايه نقصان نسولي دین ته او دې کتابونو دا چې څومره فقها کار کړی په زورګونو او په ټول وطن د اسلام کې دا ټوله فتنه او دوی دین ته نقصان نسولي نو دا سړی خيار دي که قمقل یا خدا جهان قمقل حضور مبارک کوئی چې سړی دا وایي چې ټول جهان هلاک دی اول حالکن دی اول هلاک نو ټول امت رسول باندې دا حکم لګو نو دا مکه دا دین چې مونږ ته را رسول قسم دی زمونږ د زمانې نه مخکې زمانه غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره وه د هغې نه هغه مخکې غوره او د ټولو دین نه رسول او فقه ضروري ګڼلې ده او تقلید د مذهب ضروري ګڼلې کني افراط تفریط په امت کې پیدا کړه نو احسان یې کړی دا چې څوک کوئی زه مذهب نه مانم دی په مذهب کې مبتلا دی ځکه د چا په مذهب د اهل حدیثو په مذهب نه خو نه وتی خو نوم یې ځان له اهل حدیث کېښود ته ورته وایې چې تا د رفع الیدین مثلا شروع کړو یا لاسونه برک دی تا په خپله تحقیق کړی نه دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی نو مسلک خو یا حنفي شو یا شافعي شو بیا به وایي دا نوم ښکلی دی ځکه اهل حدیث د حنفیت په نسبت غوره دی نه حنفیت خو ما اهل حدیثي خو د خپل کور کې بیا د جدایه دپاره ځکه فقه حنفي فقه شافعي فقه مالکي فقه حنبلي د ټولو بنا په حدیثو ده خو د شناخت دپاره لکه اهل حدیث 3 قسمه دي یو غربای اهل حدیث دي یو عام اهل حدیث دي یو مرکزی اهل حدیث دي نو دا مرکزی او غربا مر سره ولې یو ځای کړ خو د شناخت دپاره کراچۍ کې ما سره سبق مرګره دی هغه ته به غربای اهل حدیث اوس هم شته هغې د نورو اهل حدیثو ته هم غلط وایي اس غوښه خوري اس حلالوي او په هلکانو مدرسې ده جامع ستاري اوس نوم نو هلکانو کې که څوک غلطي وکړي نو امام پې حد جاري کوي نو خپل امام یې یو ځل کراچۍ نه راغلو 400 دی نو مونځ یې کوو نو زه ځان لمونځ کوم ما یې خله نو کوټه کې ودرېد ای رسار دا وخت زه پیشم چې هغه خلاصي ملا چې اشارې ته حرام ویلي شی چې دی یاده کړې ده ځکه هغې د ابتدا د صلات نه اشاره کوي تر انتها پورې رکوع کې سجده کې ډېرې خبرې دي ناشنا نه هغې د نورو باقي اهل حدیثو ته هم خراب وه په شر کې مبتلا دی دا نور محمد چاپ دی دا کتابخانه دې سره نږدې جماعت نو سه بار جوړ کړي گلشن اقبال کې مدرسه ده ځالته مرغله ځکه ما سره بلد دی یو زمونږ د سبق مرګره خو لاندې درجو او علمي استعداد یې مونږ ته ځکه سړی خپل مرګري پیژني چې دې څومره په اوبو کې ولاړ یا خدای نو دا ستاسو د خیر خواهی دپاره اصلا چې په غربا اهل حدیث کې داخل شي په مرکزی اهل حدیث کې داخل شي په صوبایي اهل حدیث کې داخل شي اتباع دا تقلید د اتباع او تقلید کې فرق کول دا فرق نشته په قرآن او په حدیث کې وإذا قيل لهم اتبعوا ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نا ألفينا عليه آباءنا کې اتباع وایي نه هغې سره څه دلیل اوسه اتباع او تقلید یو معنا دا دوی ځان له فرق جوړ کړی دی نه د په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه په لغت عربي کې شته تقلید او اتباع د چا قول منل په حسن ځوان او اعتماد په دیانت دا چې موږ د قول منو ځکه دا نیک سړی دی او موږ ته د خدای او د رسول خبر را رسوي که دلیل باندې پیږم او که نه پیږم نو دې ته اتباع او تقلید وایي که
کته وای چې زی په دلیل پیګم نو به دا غي اتباع ولیکه به خو دلیل پسې دا او که دلیل نه پیژنه به او هر غوړي کدینه تاسو کې اخر هر مسله کې بستا اخري اعتماد په یو شخص راضي داغه په دیانت داغه په تقوا. موږ د بخاری شریف حدیث ته صحیح وایو دا اوله وایو دا راویان په خپل تعالی دلی دي کله اعتماد هم د په تقوا او په علم د امام بخاری چې یاره دی یو راوی ته قابل اعتماد وای حدیث ته صحیح نو دا به صحیح اعتماد مسله والا نو چې څنګه موږ په صحت د حدیث کې اعتماد کوو په امام د حدیث نو د قشان په مسائل فقهیو کې اعتماد کوو په تفقه د یو عالم داغه په دین داغه په علم داغه په تقوا مې اعتمادي چې دا دې سم مسله راو باسي ان شاء الله دا سیدا نو داغه خبره ممنله د پاره د اتباع د رسول الله مبارک په حسن ځوان التقى معنا تقلید په خپل هغه د شارع په حیثیت نه هغه د یو اختم د دین زیات نه ده نو تقلید معنا د یو عالم قول داغه په علم داغه په تقوا باندې د اعتماد په بنیاد داغه خبره منل د خدای او د رسول الله کلام په وضاحت کې او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث او قران نه دغه ته تقلید هم وي دغه ته اتباع هم وي. نو چې څنګه موږ په حدیث کې تقلید کوو په صحت او په ذوق کې نو دغه شان په معنا کې هم کوو. دا خو عجیبه خبره چې صحت د حدیث کې تقلید او اتباع رواشي او ضروری شي او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث نه به تقلید ناروا دی. نو دا اتباع او تقلید فرق دا غیر مقلدین کوي فرق نشته نه قرآن کې شته نه حدیث. قرآن کې ټول اتباع د کافرانو ذکر د ناغي په دلیل پسې روانو یو سره کم دلیل بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا او خدایم تقلید مطلقا نه دی منع کړی وی ولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون د مور پلار تقلید څه مطلقا منع نه دی. یوسف علیه السلام وی اتبع ما څنګه ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب زه د پلار نیکه په طریقه پسې روانم یوسف علیه السلام. نو دا فرضی خبرې د خلقو د دوکې دا دوکه ده تقلید جدا شي تاسو اتباع وکړه ما په دلیل ته دلیل پیژنې دروغجنه او تقلید اتباع کې فرق دا راته چا ښودلی دی غیر مقلد راته ښودلی نه په قرآن کې دا فرق شته نه په حدیث ته قرآن او حدیث منې نو حدیث کې خدا فرق نه ده مونږ ته هغه حدیث وښایه مونږ ته قرآن آیات وښایه چې تقلید جدا شي د اتباع جدا شي دا راته وښایه نو منو یې بالکل او کنه دا فرضي خبره کوي نو ولې امت کې په دروغو مبتلا کوي زناوره. امام ابو حنیفه زمانه کې تصنیفات داخله په خوازم ما ته د ابو بکر صدیق صاحب کتاب وښایه د عمر فاروق کتاب راته وښایه د حضرت عثمان ذوالنورین راته وښایه ا زمانه کې تصنیفات تالیفات کمو اقوال به چې رستو علما را جمع کړي. امام ابو حنیفه خپل فقه اکبر لیکلی دی خو دوه شاګردانو ته نقل کړی او یو فقه کې کتاب لیکلی نوم یې کتاب الرأی دی. نو دا موږ د عربو کې د یو استاد نه اورېدلو چې احناف ته اهل الرأی وایي رأی فقه ته وایي په پخوانۍ اصطلاح کې. نو هغه کتاب لیکلو نوم یې کتاب الرأی. نو پخوا به د اصطلاح و هذا رأینا دا زمونږ رأی ده دا زمونږ فقه ده نو په هغه رأی باندې مشهور شوي دي. دا وخت یو فرقه و نیچیریا د سر سید احمد خان ډله دا هغه زمانه کې غلطې فرقه دا زه تاسو چې منع کوم د شاذو ډلو نه چې مه ځئ ورپسې ځکه ګمراه به شي او په غوړو نومونو. نو سر سید احمد خان یو مولا و په انګریزي خوان مولا و نو کالج یې هم جوړ کړی د هندوستان او خلک دا کالجیان یې ډېر صفت کوي او د بعض سړکونو نومونه هم د سر سید روډ او د هغه بعد خبرې ډېرې ضعیفه د ختم نبوت نه دی قایل او نبوت کسبي شی ګڼي او ملایکې دا پاک خلک چې دا ښکلې دا ملایکې دي که
او جن او شیاطین دا د کوستان خلق د غرونو خلق دا د میزورو سپلای جی پک پکړي دا سينورې ګډې وډې خبرې او خلق کی صفت کې زه تاسو هم شاسو ډلو پسې مزه من غیر مقلد کېږي من جماعت المسلمین کې داخليږي من مسعودی فرقه کې څوک ځان ته اهل توحید نوم کړي توحیدیان په دې شیخو کې جماعت جوړ کړي دا څه غلط عثماني فرقه مسعودی فرقه غیر مقلدین فرقه او جماعت المسلمین دا شاذ پسې مزه به کوم لار باندې چې عام علما او صالحین او اولیاء او محدثین دا روان دي موږ په هغه طریقه روانو چا چې دا کتابونه لیکلي دي شروح لیکلي دي شرح لیکلي دي نو موږ ته صرف الفاظ د حدیث نه دي را رسوله موږ ته معنا د حدیث معنا د قرآن او قواعد د حدیث قواعد د قرآن او استنباط د مسائل را رسوله شاذ پسې مزه من شذ فی النار ورقطع بشه پاکوړو ځان بدر ته ډیر وي پړو کتاب سنت میانس کې ببل څه چي چلون ولون فی الکه کتاب سنت کې څه شک شته د یو مسلمان او د دې په اتباع کې خو څه چلې پکې نه فقه نه منکری څوک یو شی وایي څوک بل څه شی وایي څوک تعبیر نو شاذ پسې شاذ هر ډله چې مزه ورپسې عالمان دو قسمه دي یو عالم دی چې حدیث مبارک زدکی استنباط د مسائل ته مخ تخریج نو قواعد تراوباس لکه فقها او مثال وما غزمکه چې راجم کولو کی په خپل ته استنباط وانه مثال د محدثینو کرامو دی چې روایت راجم کړه تا او ته اوس پیدا نو مثال د علماء او فقها او اغاز مکشوا چې زرغونو کی او بوسات او مثال د محدثین کرام اغاز مکه چې کلکای او بیوسات له خلق ته او رسوله او په خپل ته استنباط نه کړي لکه ترمذی ملاوی والفقهاء هم اعلم بمعاني الحديث ابا لراشي کتاب الجنائز چې فقها په معنی او د حدیث په پیږي لکه حدیث مبارک واقعات تی اکثر واقعات تی و حکایات تی دا غین استنباط دا مسائلو دا فقهاء و کرام و کار نو دا فقهاء مثال دا خواگیز مکشو چی بوٹی پی زرغون شی او دا محدثین مثال دا غیدان شو چی خلقو تی خیر رسو او چی دا دوارو کی نی داخل نو مثال دا ترخیز مکیره یا مشبات بکا یا مشبہ بهید دو تراجے دا درے کا یا مشبہ بهید بکا نو تشبیہ کی بمطابقت رہے امام ابو حنیفہ استاد سلیمان الاعمش امام ابو حنیفہ یوزل مور ازوی تا وی ابو حنیفہ تا چې لاشه د فلان کې استاد نه د مسالې ته پوسو ویخه دا ورته نو چې مور مال راځي او د زړو خو په زړو مليانو دی ته دې ماتي سليمان الاعمش مشهور امام ابو حنیفه ورغه دا دې مسالې جواب اورته دا تعالی نه درځي راځي خو ماته مور داسې ویل وی خماله خو ناراضی ما ته وایا نو دا ورته بیانو کې دا دې مسلې نه حدیث نه معلومي ما ورته وینو بیا راغی مور ته ال عامه سه وای وی نحنو الصیاد لو انتم الاتباء زمون مثال د پنساریانو ده او تاسو مثال د طبيبانو ده پنساری بوټي را جمع کی د مختلف علاقونو د غرونو نه د ځنګلاتو نه او دا غي خواص معلومات او نسخه تیارو دا د طبيب کار دی
ما د خپل تر نه اوریدلو استاد مې یو ځل یو عالم دی بخاري وای بعضی کې اعتراض او احناف نو دې حیران چې دا څنګه احناف دې حدیث نه مخالفت کړي. مدینه منوره کې داسې کتابه کته په کتابو دش